الرحيم. درود شريف وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 1403 نمبر حدیث مبارک دی. 1673 نمبر. وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ، زمون سردار سیدنا حضرت ابو مسعود بدری صحابی دے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک دے راضی شي، اللہ پاک دے د خپل ځان ناراضي کی، اللہ پاک دے زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے روایت دے دا حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا، بے شکا پیغمبر علیہ السلام منع فرمائلی دا، بے شکا پیغمبر علیہ السلام منع فرمائلی دا. عن ثمن الکلب، د سپی د قیمتنا، سپی په قیمت خرڅ شي کنه او دا یا کم قیمت واخیستلی شي نو دا حرام دی. ومهر البغي، او د بدکارې زنانه ګټه چې په بدکارۍ باندې ګټه کوي، نعوذ بالله من ذلک، خپله حیا خرڅوي او په هغې کمې پیسې مال وغیره ګټي، دې نه نبي علیه السلام منع فرمایله دا حرام دی. وحلوان الکاهن، او کاهن ساحر جادوګر کوډې کوونکی دله چې کومه شیریني راځي، د نجومي شیریني، پخوا به ورته شیریني ویله، د نبی علیه السلام په زمانه کې حلوان شیرینۍ ته وایي. هغه د نقد په شکل کې وي، که د کپړو جامو په شکل کې وي، نجومیانو له به خلکو هدیې ورکولې، دغه حرامې دي. متفق علیه، دا حدیث متفق علیه دی. امام بخاری صحیح بخاری شریف کی کتاب البیوع باب ثمن الکلب کے ذکر کرے دے، اور امام مسلم صحیح مسلم شریف کی کتاب البیوع کی شان امام ترمذی، امام احمد، امام ابو داود، ابن حبان، دارمی، مصنف ابن ابی شیبہ، حمیدی، بہقی دے محدثینو دا حدیث په خپلو خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی. دریو سیزونو نه منع راله او دریو سیزونو ته حرام ویلی شو. یو د سپي قیمت دا حرام دی، بل بدکاره زنانه بدکاري کوي او په هغې باندې پیسې ګټي، دغه پیسې حرامې دي. دا بدکاري خو ځان له حرام، هغه پیسې هغه ځان له حرامې دي. او نجومي له چې کومه شیریني راځي دا حرامه ده. دې کې بیا وضاحت داسې دی چې یو وخت داسې و چې نبی علیه السلام حکم کړی و چې چېرته سپی وینئ وجنئ یې. احادیث به تاسو ته مونږ او تاسو ته مخې ته داسې هم راشي چې هغې کې به دا وي چې نبی علیه السلام د سپي د وجلو حکم کړی دی. دا په اول زمانه کې بیا دغه حکم منسوخ شوی دی، اوس د سپي وجل هغه حکم اوس منسوخ شوی دی، بلکې د ضرورت دپاره سپی ساتل جایز هم دي. ښکار پې کوي، دغه شان د ګډو چیلو رمې سره ساتي، د یو کس کور داسې شاړه کې وي، پټو کې وي، نو هغه د څوکۍ دپاره سپی ساتلی وي، نو د دې ضرورتونو دپاره سپی ساتل جایز دي. نو که د دې دپاره څوک په بیه اخلي یا خرڅوي نو بیا د هغې قیمت هغه جایز دی. خو دې حدیث کې چې کومه منع راله که نه، د سپي د قیمت د حرمت، چې د سپي قیمت حرام دی. یو سړی سپی په چا خرڅ کړي او پیسې والي او تا ته وایي راځه در باندې چیس کړم، په هغه پیسو در باندې چیس کړي، دا حرام دی، دې نه به ځان ساتو. دا هغه سپی دی چې هغه شوقي. اوس خو دا قسم موږ مسلمانانو کې د ناپوهتیا د وجې نه راګډه شوه، د غیرو تقلید کوو که نه. دا غیر چې دي یهود او نصارا، د انګریزان چې ورته موږ وایو، دوی د بچو خیال نه ساتي دومره څومره چې د پیشو او د سپي وي ساتي. اورېدلي وي داسې دغه کوي، علاج کوي باقاعده، او پوره ورسره ډېره خواري کوي او خپل غېږ کې اوچتوي او ګرځئ را ګرځئ یې، پوره ترتیب یې جوړ کړی. نو داسې قسمه دا شوقي دي. اوس بعضې ځایونو کې مونږ هم که چېرته ببر سپی یا پیشو وي خلکو دغه کړي وي، ساتلي وي، دا خبره نه ده، دا د ګناه عمل دی، د دې نه منع راغلی ده. او شوقي سپی نه دی، شوقي هسې شوق لی ساتلی دی. زمونږ ډېر خو حجرو کې مو کته، حجرې ته ننوتم، نوم یې نه اخلو، بیا بده خبره ده. کلي کې ښه زمونږ تبلیغ ملګري دی، بل ورته هم تبلیغ نه راغلی، او کور یې دومره ښایسته کار دی چې دې ټایم کې ورشي کور ته، د کور کس یې راته ویلي او د شپې چې ورشي، وایي سمه مدرسه ټول نر ښځې ناستې تلاوت کوي، او حجرې ته چې ورننوتم ما ته استاد چې څه چلو شو، وایي دلته سپی دی، هغه خلکو سره ځان موږ جامې دله پلیتې دي، هسې شوقي ساتلی دی.
نه دا خطه پوسټ دی ښکار یې چوکو دا پلیت نه شو هغه راټینګ کو چې کم ځای دغه کړی دی زخمی کړی دی به کټ کی او نور پلیت نه نور پاک دی اخوړې شه حلال دی پښو د شوق د پاره ساتل نه دي که ضرورت د پاره نو سره دا اوس خو د انګريزانو د تابعدارۍ د وجې نه خلک په شوق کې ساتي کنه قسم قسم دغه سره کوي او حالان کې د پښو او د سپي دا وخت نه دي هم د انګريزانو ته پوسو کوي کدا چاتیر شو ډایرکټ کینسر ته نه لګي دومره خطرناک دی نو دا غي د وختونو بسنګ ځان سره ساتي خولې باقاعده پوار دي نو د شوق د پاره چې کم سپې په کور کې ساتل شي وي تاسو سویلو چې لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب او تصاویر په کم کور کې چې شوقیه سپي او یا شوقیه فوټوال هغه کور ته د رحمت ملائکه نزي هغه ته ملائکه نزي ایو نخري باس کسو هغه د مولا دا شانتي دا حدیث اوریدو بیان اوریدو هغه ول دا خوري رخص وي زه بس پیو ساتم بس مال به د مرګ ملائکه نه راځي په ټول عمر ژوند دي خشیتانه ذهن ترالو کنه خو علماء له الله پاک په هور کړي نو ورته وی ټیک دا سپې بمري کنه بمري دنه به د روح ملائکه وباسي کنه وباسي د سپي د روح وستو د پاره چې کوم ملائکه راځي او مغه بستا د روح وستو د پاره راځي چې پوه شي په خوان دي سره په جنت په کار کنه دا حدیث دی دا خو د نبی له سلام خبرې دي نو په کم کور کې چې د شوق د پاره سپې ساتل شي یا کور ته د رحمت ملائکه د سره زینه چې د رحمت ملائکه نه زی سبب ورته شیطانان بوت بهرحال دلته چې کوم خبره د حدیث شریف کې کنه نو هغه د شوقیه سپي د قیمت د حرمت خبره ده یو سړي شوقي سپي خرڅ کو منډي کې ستا په وړاندې او پیسې ور سره د توي راځه د صادر لم د بوټانه خلم یا د توي در باندې خوراک کوم نو دا سړي حرام دی دغه شان او نبی له سلام ور سره دیم کم شی ذکر کړی دی او مہر البغي د زناکار خزي یو خدا زنا ده کنه دا فعل دا ځان له حرام دی په دې الله پاک ډیر ناراضه کیږي د خدای پاک عرش په خوځیدو شي چې کله زنا په مقدس مکه باندې کی دومره خطرناک عمل دی او بل په دې باندې داسې دغه وی د وسوي بغیرت چې پیسې پیلي الله پاک زموږ د ټولو شرم او پردو ساتي وی پښتو کې ورته یو ډېر پلیت ټکی دی کنه زنانو مخ کې څوک ویل نشي وی چلیږي ټانګه ته جوړي چلیږي باقاعده زی او پیسې ګټي پاغي باندې دا حرام دي په څلور مذهب دا ناروا دي کې اړو چې د امام اختلاف نشته ټول ائمه په دې باندې اتفاق دي لکه په څلور مذهب چې ورته حرام ویا غشي او دریم شیز د حدیث مبارک کې کوم ذکر شو نجومی او کوډمار لا چې کوم شکرانه راځي لکه دا زموږ استاد زیارتونو کې چې دا غناس دي دا څه ورته منجوران او دینه دا کوم شکرانه راځي دم په څلور مذهب ناروا دي حرام دا حرامي او خدای غیب بل وجه ده هغه خدای غیب خبرې نه کوي کنه او هغه د عدل چې کوم دغه ورکول کېږي شکرانه نو دا دغه په تور باندې وي د زیارت په نوم منختل شي وي هغه نظرانه هغه بیا خبره ده حرام دغه حرام دي او دا نجومی چې کوم میټای ورکول کېږي شیرینه په نوم باندې یا کپڑے جامې یا ولا سنغد ورکول کېږي دا حرام او د قبرونو خدمت کوي او د په دین باندې ورکول کېږي چې دا د دیړی ده نو بیا خبره ده او چې دی یو قبر سره ناس دی خاص قبر دی زیارت دی دا زیارتونو کې دا غشته کنه نه او دلته څوک ولا مالګ ورکوي څوک پتاسي متاسي وروړي مخکې به ګوړي خلکو وروړي شمې به باته به او دا شان اگر باته به دا ټول حرامي دي او کله د قبر په نوم باندې منښت شوی و دته زنانه دی کانی لاندې دی په قبر دی دا حرامي دي په سلور مذهب دا منه دي یو هو عام حالاتو کې کنه د عاشورین علاوه په قبر باندې اگر باته بلول حدیث شریف کې په قبر باندې د هور لګولو نه من راغلی دا داسې دی لکه چې ژوندۍ سړي ته سپېږمو کې د غوټم به دا اگر باته او بلکړي دی ورته چورګه تان لګه خوشبو راشه به توي دا حرامي نه ناجایز دي په قبر باندې لګي او عاشوره کې خواږي کې به ډبل حرمت رالو یو د شیعاګانو دغه رالو مشابهت او یو د حدیث ته وجه دي نه من راغلی او دغه بل خبره ده په دم باندې پیسې اخیستل څنګه دي د نبی له صلوات والسلام صحابه کرام په سفر یو ځای کې ورته ضرورت پیښ شو اوږي شو یو قبیله وا اغینا ملمستیا وغوښته چې موږ ملمانه هغه ملمستیا ورنکا نو د اغي سردار چې وغه لړم خوړو هغه ټیم باندې پړته کې شروع کی نو د اغي یو کس د نبی له صلوات والسلام د صحابه لرالو رضی الله عنهم چې دا شان جی کتاب کې څوک دم والا وي او صحابي ورلو دمه په واچولو هغه په هغه ټیم الله خو صحابي خلک بسنګ اثر نه لګ ټیک ټاک نو اغي ورل بیا ژوندې چيله په شکرانه کې ورکی نو بیا چراله نبی له صلوات والسلام ته قصه ذکر کا نبی له صلوات والسلام ته وی چې دا شان ما په دم واچولو وی تا په څه ویل ما په سورته فاتحه ویل همدغه قل هو الحمد لله کنه خو خلک چا په کار دی د عمر کنه داسې مشهور نو دا نو نبی له صلوات والسلام ته تاسو کوی تا څنګه پته چې الحمد شریف کې شفا ده وی چې دا می تاسو نه یو ځل ورېدلی چې دې کې شفا ده نو ما وی چې دې کې شفا ده راشه دې خو بیمار دي د باندې دم واچو اخلي خو ورته او بل تاسو ته دا کوی چې موږ له شکرانه کې دا چيله راکړي دي دا غي غوخه حدیث سره اوس هم موجود و نبی له سلام ورته فرمایل څه پکې باقی پاتې دي او یو باقی پاتې دي مال امر دا د دې دلیل شو چې شکرانه څه ده
جایز ده. یو دمګری به داسې فکس ریټ نه مقرروي چې دا زه دله دا باندې دمه چوم ماله 500 راکړې ماله به زر راکړې نه، بس دم د الله رضا لپاره چې ستا ښه شو که نه الله پاک دې دغه وکړو ښېګړه وکړه. په ډاکټرانو دې زرګونه ورکړي وي دله دې 100 شپږ شلې 200 روپۍ خپل وس ته ګوري ور دې کې وله، نو دغه جایز دي او دا جایز. او دا چې د حدیث کې کومه خبره رااله چې د نجومي چې کومه ګټه وټه ده دا حرامه ده، نو نجومي خو د غیب خبرې کوي، د غیب خبرې کوي، پال ولا ګوري چې ستا قسمت کې دا چل دی او ستا قسمت کې دا چل دی، د غیب علم خدای الله نه سوا بل چا سره نشته. د مانځه سبق وقنا عذاب النار نه وټکې دی، وقنا او بچ کومونګه عذاب النار د دوزخ د عذاب نه، د هور د عذاب نه، الله دې مونږ بچ کړي. قرآن شریف ځای په ځای ویلي دي کنه من زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. څوک چې په هغه جهان کې د دوزخ نه بچ شو، چې دوزخ نه بچ شي بیا بل کوم ځای ته به ځي؟ جنت ته به ځي. بس دا پورا کامیاب شو. دعا کې دا ډېر ویل پکار دی وقنا عذاب النار، او یا الله مونږه وساته د عذاب د هور نه، د عذاب د دوزخ نه. الله پاک دې مونږ د دوزخ نه بچ. حضرت عمر رضی الله عنه به دا خبره کوله. ګوره حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې ما خدای پاک دوزخ نه بچ کړي که نه بس داسې غواړم چې ما د هور نه بچ کړي د دوزخ. او ډېر سخت ځای دی دوزخ، والله که د یو سیکنډ هم د برداشت دی. ځکه چې یو روایت کې راغلی دی وایي چې دوزخي کله دوزخ ته خدای غورځوي که نه نو څه په عزت خو بیا نه ورولي که نه، ډېر په بې عزتۍ به ورځي. الله پاک به ډېر په قهر ملایکو ته وفرمایي وباسئ ته جامې ورته پرتوک دې وباسئ، نو د یو حیاناک دپاره خو دا سزا هم ډېره. او بیا به وفرمایي وایي دا لاسونه ورله شاته وتړئ، مجرم ملزم چې څوک ډاټسن ته پولیس والا خېجئ موبایل ډاټسن ته نو په عزت یې خېجئ چې صاحب تاسو راځئ مخکې فرنټ سیټ کې کښېنئ، غلط یې خېجئ، لاسونه وله وتړئ شاته. او بیا حکم وشي وي دا د سر ویښته نه دي د تندي دا وله د خپو کټو ګوتو پورې وتړئ. نو دا څه شی جوړ شو اوس ګاډي نه شوه ټیر غونته شو. او بیا ملایکه د قهر لته به وله په لوی دسماتي ځای کې ورکړي، د فوجیانو بوټ به ترې هېر شي، الله دې هم دلته هم عزت وساتي والته. او چې په لته ووایي که نه نو د جهنم کوي ته او کندې ته چې ورخوشی شي نو اویاو کالو کې به لاندې ورسي، دومره جوړه کنده. اول ته چې ورسي نو هلته څه عزتونه او ګلونه خو ورته پته به نه دي، هلته ورته دا تور تور لړمانان نهر ناست کله چاپېر شي دی ورکې ډوب شي. او بل عبدالله بن مسعود رضی الله عنه شاګردانو ته ویل وایي جهنمي چې الله پاک جهنم ته لیږي که نه وایي د اوسپنې په صندوق کې بند کې سیلي کې سیل پېژنې چې بس ویکي ورکړو ویلډ کې ویلډ سیل، او جهنم ته دا بکس ورغورځوي دی پکې وي دی چغې وایي د چغې څوک اوري او مرګ هم پکې نشته، په انګار پروت دی دی پړته کې وایي خو لکه دلته خو یو سړی اور کې مړ شي الله دې بچ کړي مړ کېږي نو ساه تې وځي بس ختم شي. هلته ساه وتل هم نشته، څومره موده به دی دلته به دا ساه ډوبوي، ډېرې سختې مرحلې په مخې را روان دي. الله پاک دې مونږ زمونږ اهل اولاد دې الله دوزخ نه وساتي، ډېر سخت د بې عزتۍ ځای دی، خدای پاک دې بچ وقنا عذاب النار. او یا الله مونږه د دوزخ د اور نه وساته. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. دا صحیح اخر رسول